بسم الله الرحمن الرحيم. ويشترط في إنتاج الشكل الثاني بحسب الكيف الإيجاب والسلب. بحسب الكيف الإيجاب والسلب اختلاف المقدمتين، فإن كانت الصغرى موجبة كانت الكبرى سالبة، وبالعكس. وبحسب الكم الكلية والجزئية كلية الكبرى. برو غوري مريش هذا دوم شكل دوم شكل خطاس فيش نه كان چې صغرا او کبرا دواړو کې حد اوسط محمول واقع شوی. اوس د دې لپاره څو شرایط د نتیجې ورکول لپاره د تم دوه شرایط دي. بحسب الكيف ایجاب او سلب کې شرط سره ایجاب او سلب. اول شکل کې ایجاب د صغرا شرط په اعتبار د کیف سره، او دلته بحسب الكيف ان د کیف په اعتبار سره شرط دار چې اختلاف به کیف کی ایوه موجبه وا بل با سالبه وي، ایوه سالبه وا یعنی که صغرا موجبه وا کبرا با سالبه یې صحیح نتیجه بالا ور کوي. صغرا سالبه و صغرا سالبه و کبرا موجبه یې الزم کو اختلاف فی الكيف ایجاب وصل کې به اختلاف یو شرط شو. دویم کلیت الکبرى منشأ الصغرى ایجاب و سلب و ایجاب، او دویم شرط ورسره کلیت الکبرى. یګه کنه وګورئ کتاب کې لښه. ويشترط في انتاج الشكل الثاني او شرط شوی دی بنی نتیجه د شکل ثانی کې بحسب الكيف څه شرط دی؟ الايجاب. بحث الكيف مطلب موږ نه پیږي ایجاب او سلب کې شرط سره اختلاف د مقدمتینو. ان كانت الصغرى موجبه کچره صغرا موجبه وكانت الكبرى سالبه کبرا به سالبه وي، وبالعكس مطلب کچره صغرا سالبه او کبرا به موجبه وي. وبحسب الكم شرط سره ای الکلیه جزئیت کې کلیت الکبرى کلیت الکبرى شرط دی. والا کچره دا شرطونه کې یو نو یا دوه نو يلزم الاختلاف الموجب لعدم الانتاج. به اختلاف لازمی کې داسې اختلاف چې هغه د عدم انتاج ملزم وي، یعنی موجب د عدم انتاج نتیجه بنور کوي. څه مطلب؟ صدق القياس به مع ایجاب النتیجه تارة کله کله با نتیجه موجبه ور کوي او وما سلبي او خراب کله کله نتیجه سالبه ور کوي. دا غلط دی کنه چې یو قیاس دی یو پرتی سالبه نتیجه رو بس یو پرتی موجبه دا صحیح نه ده. نو وګورئ والا کچره دې شرایط لحاظونه شاتل شي يلزم الاختلاف لازمي کې اختلاف کم اختلاف الموجب لعدم الانتاج کم چې واجبون کې عدم انتاج درا اے صدق د قیاس به ما ایجاب النتیجه دي تارتن سره دې نتیجه به موجب وي کله کله وما سلب او اخرى کله کله نتیجه سالبه وي. ونتیجه هذا الشكل لا يكون الا سالبه يبل قانون واورولې شه د دې شکل نتیجه به صرف او صرف سالبه راځي. صبر راځي سالبه. لکه من قانوني کې دی چې کله یو صغرا او کبرا کې یو موجبه او بل سالبه و نتیجه به څه ورکو؟ سلب. نتیجه د خاص ارزل تابع خاص ارزل سلب دی او که یو کلیت او بل جزئیت به جزئیت اعتبار ورکو. او موږ په دې شرایطو کې څه ویل چې اختلاف به ایجاب او سلب کې چې یو موجب ول بخام خاص سالبه وي نتیجه به خپل سالبه راځي. شرط مردا ویل چې نتیجه به څه ورکي؟ شرط سره کې یو موجبه و بل به سالبه او قانون د نتیجه د سلب تابع خپل به سالبه کیږي. ونتیجه هذا الشكل لا يكون الا سالبه وضروبه الناتجه ايضا اربعه. ضروب ناتجه سودي څلور احدها من الكليتين والصغرى موجبه. تاسو ګر دي چې حل کوملی شي ما موجبه کلیه ده صغرا به صغرا موجبه جزئیه به صغرا سالبه کلیه به صغرا سالبه جزئیه راځي. صغرا چې موجبه کلیه او کبرا و سره موجبه کلیه دا به صحیح کې غلط دی. اختلاف په ایجاب او سلب کې قران له اختلاف مونږ ویلي اختلاف غدواړه موجبي دي غلط. به صغرا موجبه کلیه او کبرا موجبه جزئیه دا هم غلط ده. اختلاف فی الكيف قران له کنه صغرا موجبه کلیه او کبرا سالبه کلیه دا به څه دا صحیح ده. اختلاف فی الكيف مشترک او کلیت د کبرا مشته موجبه کلیه او سالبه جزئیه. اختلاف فی الكيف خوشتا او کلیت د کبرا نشته دا غلط ده. کبرا به کلیه نه پیږي کلیت د کبرا او صغرا دواړو شرط صرف د کبرا شرط دی ورسېدې به صغرا موجبه جزئیه ده او کبرا موجبه کلیه ده دا هم غلط دی. اختلاف نشته.
موجبه جزئیه دا غلط دی اختلاف هم نشته کلیت د کبرا هم نشته صغرا موجبه جزئیه او کبرا سالبه کلیه دا صحیح دی بس اختلاف فی الکیف هم شته کلیت د کبرا هم شته موجبه جزئیه او سالبه جزئیه غلط دی ځکه چې صغرا کبرا چې کوم د کلیت پکې نشته په دې درم کې مولوی صاحب نتیجه سالبه جزئیه راځي دلته چې ورګه دا تبه پراز دوباره به صغرا سالبه کلیه ده او کبرا موجبه کلیه ده دا صحیح دی ښا اختلاف فی الکیف هم شته کلیت د کبرا هم شته سالبه کلیه او سالبه جزئیه دا غلط دی کلیت د کبرا نشته سالبه کلیه اختلاف فی الکیف نشته غلط سالبه کلیه سالبه جزئیه اختلاف فی الکیف نشته هم غلط دي کوم یو صحیح سالبه جزئیه او موجبه کلیه دا صحیح اختلاف فی الکیف نشته کلیت د کبرا نشته باقی درې وړه غلط دي سالبه جزئیه او سالبه موجبه جزئیه غلط کلیت د کبرا سالبه جزئیه سالبه کلیه اختلاف نشته حضرت اختلاف هم نشته کلیت د کبرا هم نشته ټول څو صحیح شو څلور اول کم د موجب اول چې صحیح شو صغرا موجبه کلیه او کبرا سالبه کلیه نتیجه به څه وځي سالبه کلیه دا وصل ته د قشان بیانې به موجبه کلیه د صغرا او د کبرا ولا موجبه جزئیه د صغرا دوی صحیح الحمدلله دوی صحیح کومه د صغرا موجبه جزئیه او کبرا سالبه کلیه دي نتیجه به سالبه جزئیه راځي درېمه صغرا سالبه کلیه او کبرا موجبه کلیه نتیجه به سالبه کلیه راځي او به سالبه جزئیه او موجبه کلیه نتیجه به سالبه جزئیه راځي نو دوه سالبي کلیه نتیجه راځي او دوه سالبي جزئیه راځي وګورئ لکشان وضروبه الناتجه اذا اربعه دلدم څلور دي احدها من الكليتين دو کلیونه جوړ وي دو کلیه څه مطلب والصغرا موجبه صغرا پکې موجبه کلیه وي او کبرا سالبه کلیه اول چې موږ دلته کوم نکړی قیانې ينتج سالبه كليه كقولنا كل جابا كل انسان حيوان ولا شيء من آبا ولا شيء من الحجر بإنسان تسيره كنا بحيوان وما فلا شيء من جاء مطلب لا شيء من الإنسان بحجر والدليل على هذا الانتاج لك دا نتيجه ولي ورکړه دې باندې ماته دلیل پیش کا عکس الکبرى نتیجه دا دې دلیل دا دی چې کبرا کې عکس وکا عکس کبرا کې څه وکا عکس وکا چې کبرا کې عکس وکړو شکل اول دی جوړیږي نه بیږي صغرا کې حد اوسط محمول دی کنه سره محمول دی کبرا کې محمول دی کبرا کې عکس وکا محمول نه موضوع جوړا کا موضوع نه محمول جوړ کا نبي بابا کبرا کې حد اوسط محمول شي نه رسې په مثال ورا صغرا کې شکل ثاني دی کنه حد اوسط په صغرا کې محمول دی کبرا کې سره محمول دی اوس کبرا کې عکس وکا محمول نه موضوع جوړا کا نبي بابا کبرا کې حد اوسط موضوع شي چې موږ شکل اول ته جوړ شو شکل اول خو بدیه الانتاج دی اجي کمره والدليل هذا الانتاج دلیل په دې نتیجه باندې عکس الکبرى دا فانك تجي اذا كست الكبرى کله چې عکس د کبرا وکي سوار د سی بشلا شيء من باء به جوړ شي دا به کبرا شي او بانضمام الى الصغرى صغرا یو ځکه انتظم الشكل الاول شکل اول به جوړ شي صغرا غوا مخکې لګوري لکې په سر کې كل جا يعني كل انسان حيوان ولا شيء من باء دكنا ولا شيء من الحيوان بحجر خلم دكنا مسوغري شكل اول شو وينتج النتيجه المطلوبه نتيجه بوركي وضرب ثاني كم ده من موجبه كليه كبرى بك موجبه كليه وي دا ده موجبه كليه وي کومه کبرا دا کبرا موجبه کلیه وی دا ده اولنه دا بیانې صحیح شو حجي کومه الثاني من موجبه كليه كبرى چې کبرا کې موجبه کلیه وی او سالبه کلیه صغرا کې سالبه کلیه وی دلته وره سالبه کلیه موجبه کلیه دلته باندې نتیجه ورکړي قولنا لك دا قول منګه لا شيء من جابا لا شيء من الانسان لا شيء من الانسان بحجر وكل ناطق با انسان بوري لا شيء من جالك انا جانا حجر جوړ گئی لا شيء من الحجر بانسان وكل بس مطلب بابا یو شان دی کنه وكل ناطق با انسان بابا تکټ کا لا شيء من الحجر بناطق ينتج لا شيء من جاء پیږي کنه
والدليل على الانتاج عكس الصغرى دلته بس کوملی سي دا نتیجه ولې صحیح ورکا دلته بس صغرا کې عکس وکړو سبوکو به وجعلها كبرى وغينا كبرى وجوړکو ثم عكس النتيجه به نتیجه عکس کو به د شکل اول جوړ دا اوس پوره قصه غواړي لا شيء من شيء أقصد يقوم بالسداس ورج لا شيء من الإنسان بحاجة توجه تاسو دې مثال کې وګورئ کوم مثال چې لیکل شوی دی سره لا شيء من جا با ولې قسم به مثال بنو وسکه لا شيء من الحجر بإنسان كارثة لا شيء من الحجر بإنسان بيش وكل با وكل إنسان وكل إنسان آدم وكل ناطق إنسان كارثة سيش وصلنا تجابة زروزي دا حجر تك كاتكا إنسان سبب شيء لا شيء من الحجر ناطق الحجر بناطق روت لا اوس دا نتیجه من دلیل پیش کړه ولې سیدا وای تاسو کارو کوي صغرا کیا کس وکي صغرا کې څه وکي لا شيء من الحجر بانسان دې کنه سبب شي لا شيء من الانسان بحجر تسموکو اوس دا کبرا کوي او دا صغرا کوي صغرا کې مګه څوک کنه کبرا دې جوړه کا نصیب شي كل ناطق انسان ولا شيء من الانسان شكل اول شو کنه شو سوچ مې ورته کوم یو شکل شكل أول كيش توکل لکشان غن دا شکل ثاني خبرې دي اسی غي ته برابرې ته توکل كل ناطق انسان اجاب صغرا را لیکلانه لري ها شكل أول كي منقول كله بساني كرا ولو كبرى ځان ویلې موږ اجاب صغرا ویلې کلیت د کبرا ویلې وسوګر دینه موږ صغرا جوړو کنه یار اجاب صغرا را لې كل انسان ناطق دا بصغرا شي دا بس شي ولا کبرا نه بصغرا جوړ کو کنه دا صغرا شو او کبرا کې صغرا کې با کسو کا به کبرا کو ولا شيء من الانسان بحجر شكل اول شو کنه شو وګ نه دی یار سم شکل اول پرې دا مړه غلط وي ته بس ما ته لغو کینا تاسو ټول کار خرابې غلط لګي قسم دې دلته وګورئ لکشان دا شکل ثاني دی کنه دی د نتیجه ولې سیده تاسو وګ کینې یو بل ذکر کو صغرا کې با کسو کو اګه سمو کو صغرا سوال شيء من الحجر بانسان وز بس شيء لا شيء من الانسان بحجر بشي وز صغرا نه کبرا جوړه او دلته د کوم کبرا ده هنا صغرا جوړه کڅ شي كل انسان كل ناطق انسان صغرا انسان بك محمول ده او ته شي لا شيء من الانسان بحجر انت بك شكل اول شو كان شو هذه كده تسوي ايجاب صغرا مشته كليه د كبرى مشته تاسو یو بل خبره کړو څه خبره مې کړې و تاسو ویلو چې الدبا په شکل اول کې کبرا دا کبرا چې وی دي د لپاره موجبه کلیه شرط موجبه مرسوي و ځان نه لګي ایجاب د صغرا کلیه د کبرى غوښاله موجبه هم نه دی ویلي ګوره درشه ټول کار روانه والدليل على الانتاج عكس الصغرى دلته وګورئ ترګو ته به وچ شي دی ویل اګه د صغرا بو کې وونکو کنه وجعلها كبرى به جوړه کې دا موکلو لکه به وڅو کې ثم عكس النتيجه به نتیجه کې کسرو باسي لکه کوم پورا خبره نه ده کړي دسی بشي كل انسان كل ناطق انسان ولا شيء من الانسان بحجر سبشي لا شيء من الحجر بناطق لا شيء من الحجر لا شيء من الناطق بحجر بشي لا شيء من الناطق ده نتيجه روت لك انت ولا جوا لا شيء من الناطق بحجر وصدق يا كسوكا سبشي لا شيء من الحجر بناطق ده شو كنا شو ما كان جت روت له ثم عكس النتيجه ضرب ثالث من موجبه جزئيه صغرى صغرى کی موجبه جزئيه بھی وسالبه كليه كبرى کسی بھی سالبه کلیه بھی دلته وېدارې موجبه جزئيه څه شو موجبه جزئيه راکا او سالبه کلیه دا یاد ہے قولك بعض جابا ولا شيء بعض جابا سالبه جزئيه موجبه جزئيه راکا ولا شيء من ابا دا سالبه کلیه دا فليس بعض جاء ضرب الرابع وصدرم من سالبه جزئيه دا یاد ہے سالبه جزئيه او ورپسې موجبه کلیه
صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية نتيجة وركي تقول بعض جاء ليس با دا سالبة جزئية دا أو كبرى وكل آبا دا كبرى موجبة كلية دا فبعض جاء ليس آبا شيء ورسيد لي بي مخكرا دي بسي فصل شرط إنتاج الشكل الثالث كون الصغرى موجبة وكون إحدى المقدمتين كلية وضروبه الناتجة 6 بل بانا بقورنو يقول دريم شكل وليكم موجبة كنا بيجي بيوصل ريدو مثلا ما غسيني مثلا مثال کې ورکړي ګن صرف شکل ثالث ورته ولیکي غنى شو ورقولك وایو شاله انت مانغا يو غوري ترك وعليكم السلام شيل راو شربت اخري ورزيم ده ها نه لا جل در خیر لا چې کوم تبکی بس خدای مو کامیاب لره الله دې اجر درکړي موږ زو اسم چې تروای شربت ولا راوړ زبر شربت باندې ټیم لګلې شربت صحیح دی کنه دی خو ګورې ټول دا شکل ثالث دی ښا شکل ثالث چاته ویل کیږي چې صغرا چې حد اوسط په دواړو کې موضوع وي دا وکنه اوس دلته بس شپارلس ضروبو کې شپږ ضروب دا منتج نتیجه ورکون کې شپږ او لس پاتې شو لس بغلطي هذه شرایط دی ودی کې په پټ کوه شرایط دی خو کې دی فصل شرط انتاج شکل ثالث شرط نتیجه د شکل ثالث کون صغرا موجبتن غدار صغرا باب کی موجب وی ایجاب الصغرا پک شرط شو ازدم کو ب وكون احدى المقدمتين كليه بدو مقدمو کې به یو مقدمه کلیه دا پک دویم شرط شو بس اذا وصل زي ولا موجب کلیه دا به صحیح کې غلط وي دا به صحیح کا صحیح کلیه دم شته ایجاب الصغرا مشته دا صحیح موجب کلیه موجب جزئیه دا صحیح دی ایجاب الصغرا کلیه د احد المقدمتين شته دا صحیح دی موجب کلیه سالب کلیه دا صحیح دی ایجاب الصغرا د کلیه د احد المقدمتين صحیح موجب کلیه او سالب جزئیه دا صحیح دی ایجاب الصغرا مشته کلیه د احدهم څلور ولا په دی ولنه کې صحیح شو وای شو ب موجب جزئیه او موجب کلیه دام صحیح دی ایجاب الصغرا مشته کلیه د احدهما مشته موجب جزئیه او موجب جزئیه غلط دی اوس کلیه د احدهما نشته موجب جزئیه سالب کلیه دا صحیح دی کلیه د احدهما مشته ایجاب الصغرا موجب جزئیه او سالب جزئیه دا غلط باقي غلط شپږ پوره شو دا دې په څلور پوره شو پرا دي رکشه مجنور په کې د موجب موجب شته دی نه دولان دي صحیح شو به برابر شو ځان اما کې ایجاب الصغرا نشته غلط شو ها راسي کنه برسه بس اوس راځي خبره ختمه شو ها فضروبون ناتجه سته شپږ نتیجه ورکون کی ضروب یا حدوا كل با جا موجب کلیه وكل با یعنی دواړه موجبي کلی دا یده اولنه یو بل وكل با فبعض جاء صغرا موجبه به ابتدا یده موجبه جزئیه موږ په ترتیب سره لیکلیم دي حق شو وثاني فبعض جاء دا انتجر وته کوم څه پرې نه کوته احدها كل با جاء بيوسي وكل با فبعض جاء ده نتيجة جسر ثانيه دوه نمبر سره كل با جاء ولا شيء من با موجب كليه وسالب كليه دا يدي فبعض با سشو فبعض جاء ليس با سشو وثالث هذا نمبر بعض با جاء يعني موجب جزئي صغرى وكل با موجب كليه كبرى فبعض جاء اي نتيجه شو ورابع وحاصل نمبر بعض با جاء موجب جزئي ولا شيء من با دا سالب كليه دا فبعض جاء ليس وخامس ميزان نمبر كل با جاء موجب كليه وبعض با موجب جزئيه فبعض جاء وسادس صافي بكن شپږم نمبر كل با جاء موجب كليه وبعض با ليس سالب جزئيه فبعض جاء ليس نرسي به مخکب کې نور مګورې لکشان وشرایط انتاج الشكل الرابع فصل وشرایط انتاج الشكل الرابع او شرایط د نتیجې د شکل رابع ما کثرت یا د سخ ډیر دي شرایط یا
یو وقلت جدواها او د دې فیدم کما دا ډیرم دی فیدم کما نو پری بیگ دو مذکورت من بالمبسوطات مبسوطاتو کی ذکر دی فلا علینا من مانی یو اتی مخپن دیخی اتی ربانی خپنک دی لو ترک ذکر وا که ذکر پری خودلی شي من ما لازم نه چغم خا ذکر کو پری ویدنو وکذا شرایط سایر الاشکال بحسب الجهاد دغه شان ټول اشکال د جهاد په اعتبار سره شرط عجیب کی ولړو شي دا تاسو څومره ویلو دیش سپې هم ویلو دا خو ګرانی کی اله چې کله د 40 سپونه ورواوړي شرط عجیب پته پته ورګي مولا راته ویل دا خاصان کتاب دی وای مالکم دې پوری وی د اشکال پوری اشکار پوری هم مرقات دی خود ځان دې دلک مخ کې ورشه زګه وی چې آسان دي زه خو یم چې باته کالو په کتابونو کې شرط عظیم نه بل مشکل کتاب نشته بس زما رائے د باقی غلط او صحیح توضیح طالب مالس منټه کده ما سګل پڑھاو کړی دا لاس منټه طالبانو به کې صحیح وګورئ لښان هغه خطا ګرانو یې آسان ده کجی لا يتحمل امثال رساله هذه لبيانها تحمل نظر ازما د رساله په شان مثل رساله زما خلاصه کې مثل نور من لري د بیان دا غي د پاره دا مونږ پریدو بس فائدہ باور دا خبره می تبار ور کړه چلک سلب او ایجاب کې بل سلب نتیجه تا یو کلیت او جزئیات کې ورته جزئیات وي فائدہ ولا علک شاید ته چې علم ته پتم لګی دی مخکنه مما دا غباسونو په وجه مان القین علیک چې تامن موږ در غرزولې دي چې ان نتیجه چې دا فی القیاس تتبع ادون المقدمتين دا به مقدمو کې چې کما ادوان او دا غیبه تابع کیږي ادوان هغه خلک وی نتیجه دا خاصه ارزل تابع په کیف کې او په کم کې وکیل وتا په کیف کې هم د ادوانی په کم کې هم والادوان فی الکیف هو السلب والادوان بالسلب وګورئ شان ریکارډ لګو ریکارډ ما وواله دی ختم کا کم دی والأدون في الكيف هو السلب وفي الكم هو الجزية فالقياس المركب من موجبة وسالبة قياس مركب إذا موجبة وسالبين ينتج السالبة سالبا دي جبور كي والمركب من كلية وجزية أو مركب إذا كلية وجزية إنما ينتج جزية جزية دي جبور كي وأما المركب من الكليتين كدوال كليوي فربما ينتج كلية كلا كلا بر كلين دي جور كي لك شكل اول کی چې وقد ينتج جزئيه کدل ته وګورئ دواړه موجبي کلی وي او نتیجه موجبه جزئيه ورکړه اول صورت کې تاسو وګورئ شکل ثالث کې